أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 32 آیت 2 په سورۃ النور کې وانکحوا الایام او نکاح کې دلوندانو استاسنا والصالحین من عبادکم و د مؤمنانو خپل مریانو نام تیر نکاحونو کې و امائکم و د خپل وینځو ان یکونوا فقراء کچری وی دی غریبانان یغنهم الله مالداری باور کی دیل الله من فضله دخل فضل والله واسع الله فراخ فضل والد علیم پوید پارسم. دی آیت بہترین ربط آغا بیزاوی لکل دے کله چې الله من وکړه دا غسیزنا چې هغه صفاح ته بهایت سړی بوزي او په نسب کې هغه سره خلل راځي د نظر بد خبره وکنه چې حفظ د فروجو کوي او غض بصر کوي کنه هغه سبب د زنا دلته کې هغه څه ذکر کی چې هغه سره الفت پیدا کیږي محبت پیدا کیږي هغه سره حفاظت کیږي د نوع انسانیت دلته د نکاح ذکر کوي کله چې الله مخکې منع وکړه د صفاح نه هغه څه چې هغه سړی صفاح ته رسي مفضي للصفاح دی که نه دلته کې د مزید شفقت هغې پیدا کولو لپاره د نکاح ذکر کوي دا امام بیضاوی لیکلی امام راضي چې ربط لیکلی نه هغه دا دی چې کله الله مخکې د غض بصر او د حفظ فروج حکم وکړو نبینا من بعد ان الذي امر به انما هو فيما لا يحل یعنی هغه څیزونه چې کوم مخکې ذکر شو حلال نه دي هو پسې ته حلال څیزونه ذکر کوم حلال دریوان کې هولا یامه بل مونږ ویلو چې صورت هغه بے حیاي او خراب سيزونه غلط سيزونه هغه بندي صد باب فحشا گئی کنه نه یو طریقه صد باب فحشا دا غیر لپاره بل حکم دا ورګي نه هم حکم تو وایا چې کوم کسان به وادي ناغیله ودونو کې د سره معاشره صفاشي او بد فعله به خلک بیان کوي داغه بهترین لار دغه نکاح ده د سره معاشره کې صفای راشي وانکحوا الایام منکم او نکاح کې د واده کړي استاسو د نا واده کړي استاسو نام د لوندانو استاسو نام وانکحوا الایام منکم امام طبری لیکي وزوجوا ایها المؤمنون من لا زوج له ودنو کیا ہے کسان لا اے مومنانو چې داغي وادنی ایاما جمع دا ایم دا سوگوی دا ایم دا نه ایم لفظ او ایم دا دا مذکر دا پارم رازی و مؤنث دا پارم رازی دوڑ دا پار رازی رجل ایمن و امرأة ایمن و ایمة اذا لم یکن لها زوج کله چې بل ملګری او بل جوړی نی که مذکری که مؤنث کی دواړو ته وي امام طبری لیکلی سمرقندی لیکي والایام الرجال والنساء الذين لا ازواج لهم ایام هغه نارینه او هغه زنانو ته وي چې داغي جوړی نی بے خزه ده یا بے شوهره ده کنه بے شوهره خزا خاوندنی یا سړی خزنی ابن جوزیم دغه لیکلی و هم الذين لا ازواج لهم من الرجال والنساء
دا چې کله ورجل بکر و امرأة بکر دا چې کله دواړه دی ودون ني و امرأة سیب و رجل سیب اذا کان قد تزوجا سیبه او هغه ټیم وی سړی سیب او زنانه سیبه چې کله دی ودون کړي هغه سیب هغه ته وی بار به کې سا یا با امام قرطبی لیکي هذه المخاطبه تدخل فی باب الستر والصلاح داوی دا غلان داخل ستر و صلاح د سره معاشره کې اصلاح پیدا کیږي نه زوجوا من لا زوج له منکم فانه طریق التعفف نکاح کې هغه چاله چې دغې نکاح نشي وي واده ولوګي دغه د لار د تعفف د صفای او خطاب د اولیاء ہوتا کم چې مالکان دي مشران دي اله پکای چې کشران د ودونو کی ایاما سو کوئی دا مقلوب دے دا آیا یمانا بہر کے کشاف دل لگے غیبان بحث کر دے ایم چلے بیوی نا جو بیوی سے محروم ہو آگے سڑے تو ہوئی آگے زانتم ہوئی جو شوہر سے محروم ہو تدبر قرآن لکھی یعنی رانڈ اور رنڈوے دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رانڈ سڑی تو ہوئی رانڈ الگ کو لوانڈ ہوئی کنا نہیں تو رانڈ ہوئی رانڈ وے چې بن بیا ہے پاتې شوی دی هغې ته م وي چې واده یې نه دی شوی دغې ته م وي چې واده یې نه کړي یا مړه شي دی که نه حکم یې وکړو ودونه ولوکې نو بیا علما وي چې ګوره امر دی نه د امر په کومه معنی باندې دی علما بیا په دې کې اختلاف څه درې اقوال دي په دې کې امام قرطبی لیکي اختلف العلماء في هذا الامر على ثلاثه اقوال فقال علماؤنا يختلف الحكم في ذلك لیکن حکم بدلیږي د مؤمن کنډیشن ته ګوري د سړي کنډیشن ته ګوري د زنانه او نارینه دې برداشت کولی شي کني شي کولی ګناه کې پریوزي کني شي پریوته کنټرول کولی شي کني شي وسشتا کنيشتا کچره د هلاکت واقعي چې بس دې مري کداغه دغه د انټرکورس مکور نه کړی بس دماغ شلیږي یا دنیا یا دین خرابېږي نه بیا نکاح فائنل خبره فرض دی ضروری دی او کنه ضرورت نشته دی تباہی ته نږدې نه دی نه نکاح مباح دی سو علماء وی چې دا مستحب دی را سو کوئی چګوره دا سنت طریقه دا خدای کې سړی کولی شي نو دی کی من رغب عن سنتي فليس مني چا زما د سنت نه مخواړو هغه زمونږ نه دی امام قرطبی لیکي مخکې وان کې هولا یا ما منکم دې پسې مخکې لیکي الحرائر والاحرار دغه مراد دی آزاد مراد دی او پسې بیا د ممالک ذکر کی وصالح من عبادکم و امائکم دا اول ټوکړه تعلق د آزاد سره دی دا مونږ چې درې په پرده باندې بحث کړو کنه هغه کور کې دنه د پردې بحثو ادا نقطه زما خیال نو ما ویلم یو ځلم خو کور کې دنه د کور نه بهر چې کم حجاب دی کنه هغه سورۃ الاحزاب کې به وي ښه هغه عنواناتو کې هغه تون عنواناتو کې هغه کې دی والصالحین من عبادکم و امائکم والصالحین وانکحوا الصالحین من عبادکم و امائکم نکاو کې داغه نیکان اولاد خپلو غلامانو نه تاسو غلامانو کې چې کم نیکان دي تاسو په صلاحیت مو می اغیله نکاو کې خپل وینځلا اغیلم نکاو کې امام طبری من اهل الصلاح من عبیدکم و ممالککم اهل الصلاح دي اهل صلاح سدوي صالحین سدوي هغه واضح کوم ان شاء الله استاو د وینځو غلامان ندي دا مالکانو ته وی د وینځو د غلامانو باره کې وته وی د سره په معاشره صفا نه نکاح کې ولا سامان قندي وای مایکم اغیلو کې زوجو ماکم لکیلا یقعنا فی الزنا د خپل وینځو نکاح کې چې دی په بدفعلی کې نه واقع کیږي عبید عبد عباد عبید لکه څنګه چې کلب او کلاب کلیب دی کنه
مستحب دي دا مالک له بګاړي جخ علماء لوګي صلاح نه مراد سره ابن جوزی لګي دلته دینه مراد ایمان دی او قول دا دی صلاحیت دا چې ایمان بګي مؤمن دی نه زخه د مسلمان نسل بزیات شي زوج المؤمنین من عبیدکم و ولائدکم تو بګدا وي عبید اسم جمع دی کنه صلاحیت کے معنی جسمانی صلاحیت مراد دام پکې پروت دا معنی جسمانی حالت هم دا خده صلاحیت لري دوازو او اخلاقی دواړه قسم صلاحیتونه مراد دي اخلاقی او جسمانی توبری دلته ابن عباس قول نقل کړی دی سند سره دا آیت لوستره بیا وی امر الله سبحانه و تعالی بالنکاح الله حکم کو د نکاح د کولو د ترغیب ورکو او دا حکم کو چې تاسو نکاح کې د خپل سړو لا غلامان له وینځلا او په دې کې وعده د مالداري وکړه په دې آیت کې ګور څومره حکمتونه دی وي چاوله حکم کو چې ګورو کوډ نه جوړ کې ودونه وګه خلکو لا او ترغیب مولا ورک داسې وکه حکم یو کو ترغیب یو کو بیا امر کو چې د لاندې کسانو لمو کې کم تاسو وینځي غلامان دي لمو کې وګوره ولا خزه ولا وګوره چاله سړی وګوره په دې کې مالداري د خرابې کې نه وي دا وبسه راځي کنه صبري دل دماغ کې لګلی امام رازی هغه یو قول نقل کړي هغه چې سیدنا علی ته نسبت ته چې کله تاسو داسې کسان راشي چې تاسو د هغې د دین نه د اخلاقو نه خوشحاله رضای رشته غواړي نو ورکول رشته که تاسو داسې ونه کړل دغې صحیح سړي له رشته ورنه کې صحیح جینۍ له رشته ورنه کې جینۍ رشته هم تلي شي چا پسې دا غلطې خبرې دي بعضې کسان نه پوهېږي الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر که تاسو داسې ونه کې که نه نظمکه کې بډېر لوی فساد پیدا شي نه پرته کرکه جګړه پیدا شي که نه و به تختومه یا به کې مرګ او ټس ټوس پکې وشي او یا زناګانو ته کار وي یا دواړه وتښتي ابوبکر رازی وی جساس لگی چې آیت په ظاهر باندې اگر چې تقاضا د وجوب د بده کې لیکن سلف علما په دې باندې جمع دي چې دا واجب نه دي بلکې ضروری دي لازمی دي د دې اهتمام پکار دی دا قرآن ډیره د کار خبره کړې ده د دې علما ټیک د فقهي نظر هغه زیات زمونه هم موږ وایو فقه سره ټیک د خبره تاریخ هم کتل پکار دي پمپای تاسو چې تو ګورئ نټ باندې پمپای POMPYE دا سه پمپای هیستوري اف پمپای څه شی دی دا مخکې تاسو ته ما دې ذکر کړو دا د غره د پاسه دا ټول خارو ها دا ولې تبای شي وي دا قرآن او حدیث نه دی راغلی تاریخ راغستی دی دا ډېر کنجر خلک او ډېر پلیت خلک چې ته دغه وګوره بیا دا آیت وګوره ته چې بالکل الله صحیح فرمایلی دی دا غوې چې کومې ښځې او دا کم خلکو دی په پهلوانان جنګول میدان کې وجل بیا دا نور خلک هغه خونخوار غونته خلکو هغه مضبوط کسان به ساتلو باقاعده او د هغې دپاره به یو ټریننګ والا کس و خپل مشر هغه بالکوني هغه جوړ کړو بره ځای ګیلري د هغې نه به یې کتلو ته هغه راته به هم په چیک اپ به یې بېګو کتل به چې کسان ټرین کېږي که نه کېږي که نه هغه مضبوط پهلوانان دي ساتلي بیا به د مقابلې میچونه به وو که نه دغه چې کومې د دغې مالکانو ښځې وې که نه دغه غلامان به غیرت استعمالول په هغې الله داسې قهر داسې عذاب راوسته چې توبې به وکاږي نه دا آیتونه چې تا ته یاد دي که نه ته بیا چې واقعي چې د هغې ودونه او دغه نه یې پرېښودل ودونه د بیا سر نه پرېښودل نه هغې بیا چې څه کړي دي هغه نه د ویلو دي نه د کتو دي هغه یو عبرت دی په هغې کې چې انسان عیاش شي که نه عیاش خپل حدود مات کړي نه بس حلال او حرام تمیز د ده نه وځي چې انسان د ده نه زناور جوړ شي بیا د الله سټ ماتي د ده نوغې وباسي د ده مقصد چې د ده نه پاتې شي هغه عبادت دی دی خو دې زناورتوب له او دی نه سیکسول دغه له خو دی نه دی پیدا بیا دی په هغې کې بالکل حدونه مات کړي دی الله بیا تباه کوي د دې هر څه تس نس شوي دي په دې بیا ډېر لوی خلکو کار کړی ناولې پې لیکل شوي دي فلمونه پې جوړ شوي د هغې د هغې چې کوم
هلته کې سکیچونه دغه پراته د هغې نه دغې ته اندازه خلکو ته وشوه چې په کوم حالت کې خلک پراته وو چې ښه دوی خو دا چلونه کولو بیا چې تلي لټوري دي نو بس دا بیا د روم دغه علاقې روما دا یونانو ډېر ظالمان خلکو ډېر ظالمان دي چې به کله یو سړی واجه دی باچایانو نو یا به بدي شو یا به بل اسې د خوند دپاره داسې لوی میدان به مثال په طور زمونږ د جومات نه د دې حال نه چاپېره کرسۍ خلکو برم لګولي دی خو همدا به یې ایک ښکته ځای دی که نه بس دغسې په یو سوري باندې به یې دغه رادننه کو ازمرې ښه برابر ور به یې بند کو په دغه ځای به ورته یو انسان روویشته ور به یې بند کو دا به ترې منډې والې چاپېره او هغه زمرې به بسې بس به یې خوړو دې چاپېره خلکو به تاوني والي زبردست کارو شو د دې نه به دې مزه اخیسته دا دې تهذیب وخوا چې سپي ته او یا ازمري ته انسان ووله چې نبي اسلام جهادونه و دغه شنو دې خلکو بیا اعتراض دا وګوره کنده څنګه دین دیار خلک یې وواژه وګوره په جهاد کې ته ویسه کې سپو ته خلک چې ازمرو ته چې تر دې په موږ باندې اعتراضونه کې نه دغه خلک کتابونه لیکي او دا خپل تاریخ ته نه ير دي ستا څه کولو په دوم دغه ورځو کې دا چلو چې په کوم ورځو کې جهادونه په روما په یونان کې په پامپای کې دا کاته شروع وي ندی به دا خبره کوله د خپل سیزان نه تاسو نه دا تاریخ شو ګوره نه دا زبویم چې د غلامان اوس اگر چې ختم دي خو په یونان کې په چاینا کې اوس هم د غلامان چلیږي نکاحونه ولا پکار دي جلد مسلمانو معاشره وی کنه ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله ان یکونوا فقراء کچری وی دی غریبانان کمزوري وی یغنهم الله مالداری بدیل الله ورکی من فضله د خپل فضل نام د خپل فضل د وجب الله دی مالدار کی امام طبری وی معنا دا ان یکن هؤلاء الذين تنكحونهم من ايام رجالكم ونسائكم وعبيدكم وامائكم دا تاسو چې نکاح کوي د کوم لوندانو لا ساه ناری ندي زنان دي غلامان دي وینځ دي کچره دا فاقه او فقر والی نه پروا مکو نکاح ولوکا ول فإن الله يغنيهم من فضله الله به د خپل فضل د وجه مالدار به کی نتا سو د دې فقر هغه بن کې د نکاح کولو نه من د نکاح ولو کې چې معاشره پاک شي مړه اوس غریب هم دی او پلیت هم دی روز کو غریب نه پاک خو وای کنه پاک نکاح پرده را کنه حیا په بنده باندې پرته سمرقندی وی يرزقهم الله من فضله وسعته الله بول د خپل فضل او فراخین ورب کی ول الله رزق بول ورگی ابن جوزی فاخبرهم ان النکاح سبب لنفي الفقر الله دې کی خبر ورگی تاسو ته وی چې نکاح دا وجدا سبب دی چې دې سره فقر ختميږي ها دا فقر نفي په دې سره کیږي فقر زنا فقاری یا جانور کنه په ملا کې اډو کی نه دا د املا چې سړی فقیر املا ماته یې کنه جامع خرابي هر شي کمزوري نو فقر وخت هم املا بیانې غشي ابن مسعود رضی الله عنه قول نقل کړي تو بڑی باسنه ده التمسوا الغنا فی النکاح په نکاح کې مالداری وګوره طلب کې ولټوي بیا به ولستو یکونو فقراء یغنهم الله من فضله دا آیت ولستو دا وګوره کنه غنا بیا دو قسمه غنا مالداری دو قسمه ده غنا بالمال چې مال د سړی وي ډیر شي کنه بل مالداری هغه د ځل مالداری ده په لګ باندې گزارا کمزور وي بعض تاسو ګوره غریبانه ني نکاح کړی کنه خو لیکن زړی داسې چې ته د پسلا سکدې نه ده نه کوي دا قناعت ولدي غنا اصل مالداری خود زړه ده کنه اور ډیر مالدار به ډیر ټره پره کوي څنګه مرمور په شو بغرځي خو تلې در نه درګې نو دا څه چې بس حدیث نقل کړي حشام د اوروان هغه د خپل پلان ما ته د سند حیثیت نه معلومه سمرقندی نقل کړي دي ان که هن نساء فانهن یاتینکم بالمال نکاح کې زنانو سره نکاحونو کې زکه چې دا ځان سره مال لوړي مال دي سره راځي دې ماته حدیث حیثیت نه معلوم تفسیر سمرقندی لیکره عمر رضی الله عنه به ابتغوا الغنا فی النکاح په نکاح کې مالداری ولټوي بیا به دا آیت ولستو
روایت کړی شوی د سمرقندی لیکي جعفر بن محمد ته شکایت وکړ یو سړی چې ډېر سخت غریب یم کار خراب دی فامره ان يتزوج هغه ته ویل ته واده وکوي واده وکړو بیا هغه بیا فریادونه کول بیا دې طلاق ورکړ سړیا وایي طلاق ورکړم هغه ته وی قلت ما ته وی شاید چې هغه دې نوی ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هغه ما ته دا وی هغه وی چې فلم ما لم يكن من اهل دا د دین نشو دا خزر د دین تا خدای ته لوستو دا دین د دې خلکو کې نشو چې مالداری راولي بلکې بل دا د اغه نه وای يتفرق يغن الله كل من ساعته یا سود النساء دا هغه نه دی پوي ما دا خو دین نه وګنه هغه د دین نه بس پرې دا بس کدا جدا احساس په جدای کې یغن الله کل من ساعته تاسو به الله فراخ کی دواړه کلن دواړه من ساعته د خپل فراخه وجه الله هم فراخ کی یغن الله من ساعته امام قرطبی لیکلی دی چې دلته کلام او خبره آزاد سره کیږي اوسه دا خبره آزاد سره دا ان یغنهم الله من فضله قرطبی نظر دی خاطله اغیلا تم تنوان التزویج بساوی فقر الرجل والمرأه آزاد سره دی داغه د ولا داغه د کمزورې نه داغه د مالی داغه نه مې داغه کېږي نکاح ولوګه سره الله بدی مالدار کی داغه ټینشن می مال حدیث نقل کړی د ابو هريره رضی الله عنه نه چې درې کسان دي داغي درې وړو امداد کول په الله باندې حق دي ثلاثه كلهم حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله دا الله لپاره کې jihad کوونکې داغه دین زده کوونکې داغه دین لپاره جنگیدونکې داغه دین بیانونکې ونا کې هو هغه نکاح کوونکې یرید العفاف چې هغه پاک دامنی طلب کې غواړي الله دې امداد کوي والمکاتب یرید الادا هغه مکاتب غلام چې مکاتبت کوونکی مکاتب رسول راځي هم څه دوی چې هغه ادایګي کول غواړي نه الله دې امداد کوي ابن ماجه دا په خپل سنن کې نقل کړی دی امام قرطبی دا حدیث درج کړی دی ماته سندی حیثیت نه معلوم امام قرطبی لیکي چې دا آیت دلیل علی تزویج الفقیر په دې خبره چې فقیر له نکاح وکړي هغه دا نه وایي چې کیف تزوجوا وليس لي مال څنګه نکاح کوم زه غریب یم مال نشته ولې فإن رزقه على الله د رزق په الله دی کنه حال دا چې نبی سلام نکاح کړي واغه ځان له چې هغه راغلی و چې ځان ورکوما تهب له نفسها لمن ليس له الا ازار واحد چې بس صرف یو ازار یو لنګ چولی کنه زو سره به نکاح کولو ته تیار یم وقد زوج النبي صلی الله علیه وسلم المرأة التي اتته تهب له نفسها لمن ليس له الا ازار واحد قرطبی وګوره پدې می نکاح کو اوس هو اغیم تیار نه استي خو پلارانه اوس د نور گئی سب سره کې سړیم تیار دي ټول تیار دي میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی دا بیا د فقهي باس کړي نور پکې هغه ضرورت نشته والله واسع علیم والله فراخرا واستن کې دی او پوهه دی امام طبری لیکي والله واسع الفضل الله فضل چې کوم دی هغه فراخون کې دی جواد د سخی دی بعض علماوی جواد اطلاق په الله نه کیږي سخی دی فراخی را واستون کې دی د الله څخه ځان د مخلوق څخه ځان دی کې فرق کې سچ ورکین الله پاک هغه ډیر کولو ورکی نه تاسو نکاح کوي خپل ویندلا الله فراخی را ولي کنه تم یې دغه چې تنگ دسته بشي کمزوري بشي سار بخوري سو الله فراخی را ولي کنه واسع دی فراخی را ولي د خپل فضل وجه بچا چواړي علیم پوه دی هغه په فقیر باندې پوهیږي په غنی باندې پوهیږي هغه نه د خپل مخلوقات حال نه پټو هغه دې تدبیر کوي کنه امام طبری دومره وضاحت کړی دی هو ذو علم بالفقیر منهم والغنی
لا يخفى عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم هیڅ حال کې به هیڅ مخلوق کې داغه نه پټ نه دی. سمرقندی واسع الفضل الله فراخ فضل والده واسع ای موسع فی الرزق رزق فراخ کون کې دی یوسع علی من یشاء یا یوسع علی من یشاء فراخ رزق چا جو غوړي علیم پوی دی الله په هغه اندازه باندې پوی دی چې د څومره اندازه باندې د حاجت دی د ارچا څومره حاجت دی حساب قدر جوسا الله ته پته دا قدر اندازه الله ته معلومه ده څومره خرګي دومره بارګي کنه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. 33 آیت لږ تفصیلی دی خو آسان دی. وليستعفف الذين وخامخازان د ډېر بچ ساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا چې نوم یې طاقت د نکاح کولو طاقت نه لري. دا مخکې تا ته ووایي نکاح ولوکې که نه دلته وایي چې بالکل وسې نشته دی نو هغې ځان ساتي که نه ځان ساتي د حرام کار نه حتی یغنیهم الله تر دې چې مالداري ورکړي دي د الله من فضله د خپل فضل نه والذین واکسان د مریانو نه یبتغون الکتاب دغه یو خبره ختمه شوه والذین نه بله جمله ده هغه کسان هغه مریان یبتغون الکتاب چې غواړي لیکل د آزادولو خپلو د پیسو په بدل کې مما دا غچانا دا غلامان څوک دي دا هغه دي مما ملکت ایمانکم چې اختیار وي تاسو د خلاصونو او دغه مالکان ته مالکي فکاتبوهم نلیکلو کې دا غي سره مکاتبتو کې غي سره ان علمتم فيهم خيرا کپوې تاسو پاغي کې په خیر یعنی ایمان باندې واتوهم ورکوي غیتا مما لله الذي الله دا هغه مال آتاکم چې تاسو درکړل دي دا یو حکم خو مکاتبتو کې زکات ولور کا صدقه ولور کا د آزاد کا بل حکم ولا تکرهوا مجبور و فتياتكم خپل پیغلی علی البغاء پزنا کولو یا د نکاح پن کولو ان ردنا زکچاغي غواړي تحسنا پاک دامنی ان پمانه د اعزاز یا عز ده یا نکاح کول غواړي ورک نکاح کې ان ردنا لتبتغوا د پاره چې تلاش کې تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا ومن یکرهن کچا مجبور کړی دی په بدکارې فإن الله یقین الله من بعد اکراههن د دې د مجبور کولو نه رستو غفور الرحیم بخون کا مهربان د غزنان اولا الله غي د سنوي تاب برابرۍ سمرقندی کی چې دلته الله خبر ورکو رخصت دا غچا په باره کې چې دغه نکاح کول بیخي طاقت نه لري پوه شوې اخبارات د نکاح کولو طاقت نه لري ناغي ته وجه تاسو تعفف کوي ځان پاک دامنی اختیار وي حدیث ته کنه تاسو روزي نه سي اغه له پکارداري چې روزي ونی سي دا روزي دغه د پاره سره ویجا ده کنه خسي کېدل دي دی بیا د کار نه وامر بالتعفف للذي لا امرات له دیر ځان بچ سادي د بد فعل نه دے تعفف کی دے تقوا اختیار کی پاک دامنی دی اختیار کی امام رازی لکھی اللہ مخ ذکر کو چنے کا ہو کہ آزاد اللہ و اما اللہ دل داغه چا حال ذکر کی چې عاجز دي د نکاح نه نکاح بالکل نشي کوله مخکې هدایت مخکې آیت چې کوم وایي کې هدایت او احکامات د معاشره د بارو معاشره له پکار دي مالکانو له پکار دي چې د لوندانو له ودونو کی لیکن اخلاقی د افراد د یو فرد ځان له اخلاقی ذمہ داری خو بیا مشته کنه دا خپل فرایض او ذمہ داری نشته چې دې به ځان پاک نه ساتي سو احکام به نه مني د له پکار دي ځان د بد فعل نه او د غلط زوی نه ځان ساتي دا د خپل
انفرادي ضرورت ته. مشران نکاح نشي کولای کمزوري ده نه، ته خو ځان پاک ساته که نه. ستا په ذمه ستا خپله تقوا نه ده که نه، تقوا ده لمونږ شروع کړو، دی به خپله تقوا به خپله کوي که نه. نه کوم سړی چې نکاح وس نه لري نه د دپاره د بدکارۍ هېڅ جواز نشته، د دپاره عذر نشته ده چې نکاح نشي کولی، د ده دپاره عذر نه دی د بدکارۍ د جواز چې زه نکاح نشم کولی. اوس به څه کې صفاح به کې چې نکاح نه کې، بدکارۍ به کې نه. داسې کس دپاره ضروري، داسې انسان دپاره چې د خپل ځان کنټرول کې وساتي، د الله د فضل او رحمت انتظار دی کوي. نه کم سړی چې د خپل ایمان او اخلاقو حفاظت دپاره دا جهاد کوي، نه الله به دغه دپاره لارې کولو کي. دې کې ګڼ احکام دي، صد بای فحشا متعلق دي، تاسو ته دوه درې احکام ماوي دنه بیا سپړم، همدغه به عنواني. بېحایي په څه کنټرول کېږي؟ اول خو د وی چې واده وکړه، واده نه شي کولی ته تقوا اختیار کړه، تاپوشي او دغه کاتې مه کوه. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، ولیستعفف امام بیضاوی لیکي ولیجتهد، ډیر کوشش دی کی په عفت کې، وقمع الشهوات، د شهوت په ختمولو کې ډیر کوشش دی کی. ولیطلب العفة عن الزنا والحرام، ابن جوزی وی ځان دې ساتي د زنا او د حرام کارونو نه. هغه کسان لا یجدون نکاحا چې نه مومي هغه څیزه چې هغې په هغې نکاح وکړي، چې هغه څیز نه مومي، مهر ورسره نشته، نفقه نشته دی، کمره نشته دی، نور لانجې دي. امام طبري وی دغه ابن جوزی دغه معنی کړی وه ولیطلب العفة عن الزنا والحرام من لا یجد ما ينکح به. امام طبري ما ينكحون به النساء عن اتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش، هغه معنی کړی طبري اصلا ابن جوزی دلته نه راغستی. امام قرطبي وی معنی دا ده چې پکار دا دی مطالبه کې الله د دین امر وته کې چې دې مطالبه کې د عفت ځان د پاک ساتي. سوجه دا سعوذر دی دا غي د وجه نکاح نه کیږي، نه دل پکار دی چې یستعفف. نبی الله صلی الله کولو کی چې کې دې پیسې نه خرچ نه الله پیسې را پیدا کی، یا بتا ہے زنانه اومي چې بلګه خرچه باندې بد سره نکاح ہوگی. قرطبی وی یا د شهوت په الله زایله کې څه طریقه باندې لا یجدون نکاحا، معنی دا طول نکاحن وسن لري د نکاح کولو. قرطبی ولا معنی کړي فحذف المضاف، مضاف دلته حذف ته. یو معنی خو ابن جوزی او امام را طبریم کړه وکنه چې هغه څه دی په نکاح کې، نو قرطبی معنی کو سره ولګي نه اوم نوې لطیفه نه راځي پکې، بلکې دا چې وسط نکاح کولو نه لري، خو یو شی شه که نه مهر او خرچه څه شی خو وسې نشته که نه، دغه څیز دی، یو خبره ده. امام بیضاوی وی وسط نه لري لا یجدون نکاح، نکاح نوم یعنی اسباب د هغې نه مومي، سبب ورسره نشته، ذریعه نشته دی. څوک انسان پیدا کیږي نه، که جنې د نسه ملک نه پیدا کیږي، هلک د سمه جنې نه پیدا کیږي، یا مال او دغې نشته دی، کمره نشته دی، کالی نشته دی، دغه مشته خو سم انسان نه مومي. څه وجه یي که نه، یا نیټه کېښودی شي یا دغه وشي، نو زه د مرګ پکې واقع شي، نو دی د استعفاف کوي که نه. حتی یغنیهم الله من فضله، تر دې د صبر کی چې مالدار کی دیلا الله من فضله، د خپل فضل د وجه مالدار به کی نسو. امام بیضاوی نے بیا فیجدو ما یتزوجون به، چې مالداری کې نه بیا بده اغسیز عمومي پیدا بږي چې باغی دی نکاح کی. بهترین تفسیر بیضاوی کړي. صبر وی الله به رزق فراخ کی، تر دې صبر کی چې الله رزق فراخ کی، مالداری کی جیب گرم شي، خدا ساتي نشي، بیا سره د پمپور غم کولی شي کنه. دا هر پیکټ پر 700 روپے دی. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، دا بل حکم دی. ایو حکم تیر شو، دا په دې آیت کې جملې ګڼ دي، یو جمله ختم شو، والذین نوې جمله، آیت نه ختم. آکسان یبتغون الکتاب
چې مطالبه کی د مکاتبت دا آسان معنا داو کا دې تفسیر بیا آسان ده مما ملکت ایمانکم دا هغه چانا دا کسان هغه دی ملکت ایمانکم چې مالکان دي تاسو خلاصونه تاسو غلامان دي وي تا ته وي چې ما سره مکاتبت وکا مکاتبت ته ما اول تفسیر وکړو یبتغون معنا یلتمسون المکاتبه التماس کوي طلب کوي ابن جوز دغه معنا توبري کړي ابن جوزی یطلبون المکاتبه تاسو ممالک دي تاسو عبید دي تاسو اماء دي تانا مکاتبت غواړي مکاتبت سره وکا بیزاویم لګي ولذین یبتغون الکتاب المکاتبه بیزاوی تعریف کړي مکاتبه څه ته وي وهو یقول الرجل لمملوکه هغه دادا چې سړی خپل غلام ته وي زړه سره لیکل کوم د دې خبره چې زه به تا آزادو ما چې کله ته دومره مال ما ته ادا کې ټیک شو دومره مال ما ته ادا کې مال په یو ځای راکې یا لږې کشتونو کې راکې دا دې پوره کړل زه به تا آزادوم ٹھیک شو دغه ډېر تفصیلات دي کې زنه 3000 مخ لیکل به قرطبي کړی دي چونکه دا ختم دي دا غلامان شته نه زمونږ علاقو کې زه پاغه ډېر تفصیل څه کنه کوم پدې کې مالک د دام اختیاري چې دی او د معاف کی ټول معاف کی لګ معاف کی کشتونو ته معاف کی سیسو ته معاف کی پې کې بیا اختلاف ته چې سلور مثال لسم ایزا کنه دوه کشته اول کې نور د معاف کی پې کې بلا بحث ته دا چونکه دلته شته نه نظر پدې وجه پدې باندې ډېر وضاحت نو کوم هغه بیا موږ ته فایده موږ د نبی دا غي بحثو قران کې چې کم دی هغه ضروري ځایونه حل کوم خدای نور غونته بحث پدې نه کوم څنګه په پرده باندې په نور زکم سمون ته حاجت نه هغه نه کوم کتابونه شته دو جلد احکام القرآن ما استاد سره ویل دا مونږ وی تفسیرا مونږ الحمدلله ما ویلي ذکر مې دي دلته امام قرطبي بیا لیکلي سبب نزول لیکلي دي چې دا اصلا د حویتب بن عبد العزى دا صبح یا صبح نومي یو غلامو هغه بارک الله نازل شوی دی حویتب بن عبد العزى چې هغه ته وی یره ما آزاد کا ما سره مکاتبتو کا لیکلو کا ما سره چې دوم لیکل دتا دومره پیسې به در کم ته مې آزاد کې هغه انکار وکړ دا آیت وی نازل شو نی بیا هویته هغه سره پسل دینارو باندې مکاتبتو کو نشه هغه ول 20 دینار ورکړه کنه شلون نو ووهب له منها 20 دینار فاداها وقتل بحنين في الحرب حنين کې هغه شهید شو قتل شو وجل شو دا قرطبي لیکلی خو مکی وی وقاله مکی قرطبي هو صبيح القبطي دا صبيح قبطي یعنی مصر نه را تختول شوی التا اغستل شوی غلام صبيح دا بلکې د حویتب نه د حاتب بن ابي بلتعه غلامو نو قرطبي بهر کې کاغو کړه دو خو الله حکم کو ټول مؤمنانو ته چې خپل ټول غلامانو سره چې مکاتبت مطالبه کی نه تو سره مکاتبتو کا وکاو سره قرطبي دلته کې تعریف اغم کړي معنی المکاتبه فی شرعی طور مکاتبت څه دی هو ان یکاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما عليه اغدا چې سړی د خپل غلام سره لیکلو کی یو خاص مال په مقدار باندې چې دا به مال راکی منجم لګ کله چې د عمل ادا کړي دی بیا آزاد دی ٹھیک شو نکتا نه مکاتبت غواړي فکاتبوهم تاسو هغه سره مکاتبتو کې اوکې او سره مکاتبتو ان علمتم فيهم خيرا کجره تاسو ته معلوم وي وینه محسوسه وي پاغي کې تاسو خیر تاسو ته معلوم وي تاسو ته پته وي پاغي کې د خیر سمانا شپږ اقوال په دې کې بعد کسانو لګلي دي اختصار سره به مال مراد ده کتا اوس ای کې مال خاري کنا مالداری آزاد کې دا عوفي چې کمزوري دروژن راوي دي ابن عباس نقل کې مجاهد او عطا او حاکم دا ویلي دي سو کوئی چې ان علمتم لهم حیلاتن یعنی الکسب کته تا ته داغه د پارسه کسب معلوم وي کنه کسب ولوګورا بس آزاد کې ځان له بغټي ابن ابي طلحه دا نقل کړی ابن عباس نه حسن بصری وی خیر په معنی د دین دی کچره تاسو ته په کې دین کاری دین بهتري چې دا دیندار دی
آزاد کوي او کو سره سعید ابن جبیر وی ان علمتم انهم يريدون بذلك الخير هغه معنا دا کتا اوس ته پته وی چې دی د دې مکاتبت په ذریعہ باندې د خیر اراده لري آزاد کا عبیدہ السلمانی نے نقل لی پنځم قول کچری داسو بدی کې خیر مومه یعنی نمونز اهتمام کی منز گزارا دے آزاد کا نام دین ته ورګرځي کنه ابراهیم نخعی وی کچری تاسو پای کې صدق او وفا مومه خیر معنی صدق او وفا دے ٹھیک ده آزاد کا دیکھ ډیر اقوال بیا قرطبی لیکلی دي ډیر زیات تقریبا بس هم دغه دي او طحاوی یو قول پکې نقل کړی دی غداوی چې وقال طحاوی وقول من قال انه المال لا يصح عندنا طحاوی چې چا دینه مال مراد غسته د ما په زموږ په صحیح نه دی پوه شو مانوي دینداری او رښتینولي چې دا پکې نو ټیک ده قرطبی به بیا را دم کړی چې را بعض حدیث کې هو مال ته خیر ویل شوی دی کنه څنګه توی چې دا خیر نه دی بهر کیف دا یو لفظی نه زاد نور یو څه دی واتوهم من مال الله الذي آتاكم ورکه دی غلامان الله دا هغه مال نه چې الله تعالی درکړی دی دا الله دی مالکانو ته حکم کی چې تاسو د خپل غلامانو سره په مکاتبت کې امداد وکړي ته ول ورکه مال څخه خیراتی ورکه ولا خیر دی پرې دا وتا ته ول سمال ورکه او نور تم داوی تاسو له زکات ورکې صدقات ورکې چې خپل مالک له ورکی مکاتبت کې ورکی هغه خپل سر پوره کې د پیسو یو دغه طریقه ده یا سردارانو د سی مالکانو ته مال ادا کې یو طریقه ده غشو دویم دا چې ته مال پرې ده یعنی پیسې او ته پرې ده 200 روپو باندې مثلا بازار مکاتبت کړي تعالی 75 کې بس یو نیم سل پرې ده ته لا مال ورکې کنه یو نیم سل دا شي چې لګتا ورکړي ابن جوزی لري چې دا مالدارانو ته حکم دی چې تاسو زکات ورکې دیلا دا چا باندې مکاتبت شوی تاسو دیلا زکات ول ورکې چې دی آزاد شي کستا خپل دا غلام یا پر دې کنه دغه د عمر ابن خطاب نه یو واقعي دی نقل کړی دا چې غلام سره مکاتبت شو ابو امیہ وداغه نومو ای غلام سلیګه غونډه پیسې هغه ورکړې بیا هغه پرې خېجه بس آزاد شو ځم ادا اول هغه کیستو چې اسلام کې دا ادا کړی شی وګنه کرموي چې دی ابو امیہ ورکړو عمر فاروق له بهر کې دغه غلامانو مبارک یو حکم بل حکم د وینځو مبارک د جنکو مبارک فتيات مبارک خو خصوصا د وینځو مبارک دي تاریخ دویم د عربو دی بس ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ما مجبور وي خپل وینځي په زنا کولو باندې ابن جوزی فتيات دا فتات جمع دی کنه فهن الاماد وینځ دی وینځ مراد دی والبغاء او بغاء زنا ته وي رستو پسې لفظ دی تحسنن کنه تحسن تعفف په معنی دی پاک دامنی مشکل بازولی کبي ابا معنی تفسیر به آسان شي تحسن تعفف دا دې مشکل لفظ معنی شوی دا عبد الله بن ابي چې دی کنه دا سو دا مخکې ما ویلو بیا مو سو تاریخ به ما د باقاعده مدینه کې یو چکلا ګلو کړو جاهلیت چې کم عرب دی کنه کم مالدارانو سردارانو اغي بده خپل وینځونه دا پیشہ دا کارو بغي باندې کوئی تو اردو کی پیشہ کراتے تھے کنا دیتا نن سبا سے ہوئی ہاں کاروکاری او اس بازار میں موته ہوئی اس بازار میں پدې یو ناول لیکل شوی دغه لیکل شورش کاشمیری لیکل په دا هدا یو دغه کیسه یې کنه یو ډمې کیسه یې پکې بازار حسن موته وای کنه بازار حسن موته یو بل مشهور نوم دی جماعت رايات شي نو دا بدی میلو ټیلو په موقع باندې خیمه به دغه جن کوله ولا ګوله هغه باندې به جنډه ولا ګوله نه دا بیا به دغه خلک بال دتل هغه بس خپل فیس هغه به ادا کو کار به کو المحبر کې ابن حبیب لګلی دی 340 چې
چې ومن سننهم د عربو دا طریقه مو انهم کانوا یکسبون بفروج امائهم چې دی بغټه کوله د فروج د اماونه پغه بغټه کوله چې کوم وینځي وی د فروج غټه ته بناستو وکانه لبعضهن رأیه منصوبه فی اسواق العرب د باز خزو په دې کې خاص جنډې وی د عربو بیا بازارونو کې چینکو دا ودی مالکانو لګولې وی کنه فیاتیها الناس فیفجرون بها خلق براتا التکل التبه فجور کو نه اسلام راغې نه دای ختم کو تاغي بلا اولاد دی ولهن اولاد ونسل کثیر معروف تاغي بلا بچی دي داغه بچی چې بوشو کنه دا بیا مالک خرڅو داغه مالو کنه امور به چې غواړي جړل به هغه بواله شابه بل پیدا کړي بل خرڅ کو بل پیدا کړي بل غټه ته بناستو کنه اسلام ختم کړو اسلام څومره زبردست دین دی رحمت العالمین دا سی ویل شي تاسو مونږ څه خبر یو کنه مونږ څه تیر شي نه دي جاهلیت کې په څلور طریقو سره به نکاح کېده ښه جاهلیت زمانه کې په څلور طریقو به نکاح کېده تاسو خزه به چې رشتہ واپس لړ نکاح به وکړه دا سنن ابي داود نور زینو کې دا حدیث موجود دی حدیث کې موجود دی دا غزره تاریخ د کتاب نه تازه ویم المحبر ده ها میم حیبر المحبر د ابن حبیب بل دا طریقه باو چې خزه باونو چا سره به تعلق خو خو به و ګډوډ کهان بول را دل کنه نجګړو کې به وښه نه بس دا پلانې دی وې دا پلانې دی بیا به سره غنی کاو کده نه پسو عجیب طریقه وا وی عرب ډېر غیرتيان وي ډېر غټ غیرت ته پکې وي و امراتن بلدا ہے جنډې والا خزه دغه چکلې والا کنه مختلف خلک خپل د ورپیخي کنه نفعن جاء اثنان فوافياها في طهر واحد الزمت الولد واحدا منهما کچره یو طهر کې به سره دوه کسانو ملاب کړو نه بیا به یو ته نسبت وکړو یو ته نسبت کو یو طهر کې به سره دوه کسانو ملاب کړو یو ته بدغه خو هوا کنه خدری شو بل والرجل يقع على امه قوم سړی ملو شو د قوم یو ویند سره ټیک شو ملو بشو سره نبی به ولاغه بچي خرڅ کو بیا به هغه چې بخرسونه د بیا واغس یا 400 او بیا به د خیر سره نکاح وکړو دا خدای عربو تاریخ وکنه سبا کې داسې متاسو ورې ډېر ډېر هغه پهلوان نه به ولېګل کنه خدای دې هغه سره ورواچوي جابر بن عبد الله نه حدیث نقل دلته کې جدا آیت راغله عبد الله بن ابي مبارک رئیس المنافقین یادې چې د دوی وینځوي د یو نوم معاذ او د بل نوم مسیکا معاذتا د بل نوم مسیکا میم سین یہ کاف وړته عبد الله بن ابي بن سلول دوی وینځوي د یو نوم معاذ او د بل نوم مسیکا د بجبرن په دی باندې دا کار کو پیسې به په ګټلې او بچي به ول رسول ناغي فریادو کو نبی صدم تا او چا چې وسره نور څه کو د منافقون نه هغه مو دوه نزایت وی نازل شو معاذ چې کوم دا قرطبي معاذ دا د خوله مور د ام خوله هغه دا چې نبی اسلام سره جګړه کوله خبرې کولې کنه وتشتکی الی الله هغه آیت چا بارک راغلو خوله وکنه نه دا د خوله مور وها خوله د دې لور ده د معاذ لور ده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دا د معاذ لور وا ام خوله دا ام خوله وا د خوله مور ده صحیح مسلم کې حدیث ته عبد الله بن ابي وینځه موسیقه دا غینمو دبل ام ایمنمو دب جربن پدی باندې دا کار کو ناغي نبی سم ته فریاد کو ندایتون نازل شو غفور رحیم پور
چا پکې شپږ نمونه هم لیکلي دي وینځو هغه مقاتل پای کې راوي دي مقاتل دروغجن دي ان اردنا تحسنا دی باندې زو وضاحت کوم خیر نمونه دي ومو پځه لکه مخې لړ شونو ان اردنا تحسنا سو ګوي کله چې غواړي هغه پاک دامني سوګ دامن کی کله چې دغه وینځي پاک دامني غواړي ته په زور مکوا سمانا کته به کاغی نه غواړي نو ته په کول شي سو نه اسلام خو دې حکم نه ورګي ان اردنا زکه چې اغي غواړي تحسنن پاک دامني یا نکاح کول نمو سدان دامن کی تفسیر ماجدی اور نور شوگر اغی دای لیکلی ان اردنا تحسنن یہ مراد نہیں کہ اگر باندھ دیا از خود آمادہ ہو اغی تیاری اور شوقین خیر دے کہی دے نادا مراد نہ دے یا ان کے مالک ان سے فیس نہ وصول کرتے رہیں مالک تے پیسے نہ غواړي نہ خیر دے دی عصمت فروشی کوي نہ دا مراد خو نه دی ګوره ها اسلام د دې سيزونه حکم نه ورکی یہ مراد نہیں کہ اگر باندھ دیا از خود آمادہ ہو یا ان کے مالک ان سے فیس نہ وصول کرتے رہیں تو یہ عصمت فروشی ان کے حق میں جائز ہو جائے گی دانے دے مراد ان سو کی پماند اعزاز ہے ابن جوزی لکھی دی وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين کنا اذ كنتم مؤمنين سو کی کلام کی تقدیم و تاخیر دے قرطبی بکی ابو القول ما نقل کړي دے د خپل مخکې مفسر نه هغه وی چې ګوره انما ذکر الله تعالی اراده التحسن من المرأه الله پاک د تحسن د پاک دامنه ذکر وکړو د دې زنانو طرفنا لأن ذلك هو الذي يصور والاكراه فاما اذا كانت هي الراغبه في الزنا لم يتصور اکراه دغه اکراه په دې باندې کیږي تصور د اکراه راځي دغه چې دا رضا ده کنه نبی څنګه تصور د اکراه څنګه پیدا شو چې دا رضا ده کنه په خپل او په خپل خوشاله باندې کوي څوک به دې خاطرې دي ای باندې بیا اعتراضونه جوابونه قرطبی وی چې را اخر سسیز دی چې د خپل فرج باندې غټي کنه او حالانکه بچي خو د او تختول شي او چې غلام کلی شي یا خرڅ شي د دې بچي هم غلام دی وینځي بچي هو غلامي آزاد خونه پیدا کیږي نه دې فایده سره اخرو فایده دې نشته نو دا بسنګ باغی باندې رضا کیږي ان اردنا تحسنا مانوي کچره دا پاک دامنی غوړ دی کچره صحیح نشي کېده کنه زکه چې هغه دا نه غوړي زکه چې هغه بچي هم غلامي کنه دا په دې باندې اعتراض دا قرطبی کړی دی کنه خبره کړي ابن جوزی هغه وی چې صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی ما دې نه صحیح مسلم کې ابن جوزی چې عبد الله بن ابي هغه خپل وینده دی چې ورشه کنه څه پیسې وګټه سروړه نه طبری دا بیا تفصیل سره بل روایت کې وروړي دي چې ابي بن سلول عبد الله بن ابي بن سلول هغه خپل وینځو لګلا دینار وروړ یو صادر لچا ورګړ واکار وکړو نبی او ته چې ورشه بل سره ملو شه نور سره وروړه هغه قسم نه کړه لاړم نه زمازم د جبرن په پیدا کارونه کول کنه نو مقاتل چې کوم وضاحت کړی دی کنه هغه وی چې یو معاذره موسیقه دا او میمه دا قتیله دا عمره دا او اروا دا اشپق وینځه غشمار دي خدا نمونه صرف د پر روایت نقل دی ابن جوزی او نور بلا کسان لیکلي دي خود تفسیر د مقاتل بن سلیمان نے نقل کړی دی ها او مقاتل بن سلیمان ساقط دی به اعتبار دی حالانکه صحیحینو کې یا صحیح حدیثو کې دا دو ذکر دي اصابہ چې وګوره اصابہ په کې لګري موسیقا یا مسکا میم سین یہ کاف وړه ہے اذا موسیقا وی اصابہ کې لګري د عبد الله بن ابي بن سلول بن زوا او میما اصابہ کې لګري عبد الله بن ابي بن سلول بن زوا دا صحیح مسلم کې نه ذکر دي زبردست سره به دا کار کو سود نور آیت دی بارے کې راغلي دي او میما او د موسیقا په باره کې دا حدیثو کې شوی
ای صاحب هم لیکلی معاذ بنت عبد الله الاستیاب د ذکر کړي الاستیاب کتاب دی د ابن عبد البر جلد 220 معاذ بنت عبد الله بن جبیر بن الضریر عبد الله بن ابی بن سلول وینځوا زبردستی سره پیدا کار کو دې باره کې سورۃ نور آیت راغلي درې دیر شو الاستیاب کې ابن عبد البر دیږي دا چې آزاد شو نبی سلام سره بیعت کړو بیا سهل بن قرظه د سره نکاح وکړو عبد الله بن سهل او ام سعید د دینه پیدا شوی دي سهل جو وفات شوی دی یا هغه نه دا جدا شوی طلاق یې اخیستی بیا حمیر بن عدی سره دی نکاح کړی د هغې نه حارث بن حمیر عدی بن حمیر ام سعد بنت الحمیر پیدا شوی برغو د هغې نه بیا طلاق یا جدایي اختیار کړی د عامر بن عدی باندې واده شوی ده بهر کیف دا څنګه راغلی و دله په لاس باندې عبدالله بن ابی بن سلول دا اوس او خزرج نه دي یهودیان دي کنه دواړه یهودیانو خاندانونه دي کنه دی خپلو کې جنگونه کول کنه په حمله ته دا سبا غتري کنه چې نبی سلام راغی نه لړای ختم شوه دا پاغي کې دیني ولې وا دا د خپل ترونو لور ولې تاسو وای یاتو کوم سارا تفادوهم دا غي نه دیني ولې ونه وینځ کړي وخا نیولې وا الاستیاب دلی کړی دي او سو خزرج چې یو بل سره جنگونه کول نه یو بل نه قیدیانو هم جوړولو دا پاغي کې نیولې وخا الاستیعاب دلی کړی دي جلد 120 ابن عبد البر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر خامخ کې لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تبه بزور نکاح کې سره بزور په زنا کې سره به کې د پاج تلاش کې تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا د مقصد د دنیا سامان د دنیا پیسې د لپاره کې تو بری وی لتل تمسو بیکراهم یاهن علی الزنا لتبتغوا معنی لتل تمسو د پای تاسو ولټوي تلاش کې باغی باندې جبرن باغی زنا کوي د لپاره کې وجه تلاش کې تاسو سامان د ژوند دنیا د دنیا زینت او د دنیا اموال او د دنیا خایس پسې شوي ستاغه تاجت ته ناغه پیدا کې پیداګر کې اندر پارت دا پیدکار کې ومن یکرهن چا چې زبردستی وکړه په دغه زنانو باندې په دغه فتیاتو باندې توبري وي ومن یکره فتیاته علی البغاء جبرن پاغي باندې زبردستی باندې داسې حالات پیدا کړی دی وتا چای باندې زناګانی کوي یقهرهن قرطبی وي فإن الله من بعد اکراههن نیکنن دی الله پس دغه اکراههن د مجبوره کول نه رسټو توبري وي من بعد اکراهه ایاهن علی ذلک پس د دینا چې دی زبردستیو کی په دغه زنانو باندې زبردستی سره دی کوي په دغه زنانو باندې دا کار سد الله غفور دی بخون کې دی دغه مکرهات لا چا باندې په زور باندې کیږي حالت دا هجوکړي دی پچا باندې میډیا مسلط کړي دا دغه ته روان کړي غفور دی او رحیم دی الله بخون کې دی ورته بیوی چې الله پاک دلته خپل انعامات هغه وشمېرل برابر کړلو دې ته آیتونه نور والا ټول ذکر کړل چې دې سره به دې په اخلاق کې نور پیدا کیږي معاشره کې برانا پیدا کیږي چې ځان خلک دغه احکامو د خلاف ورته نه وي بچو ساتي دې پورې هغه ذکر کړل خام احکام ختم شو اخر کې بس لګون ته احکام راځي بیا بس توحید به شروع کړي نور با تاکي راغن بیا د عقیدې نور خي خام رستو نګور بیا وانکحوا الایام منکم ونکاو کې د لوندانو استادو نام د ناواده کړي استادو نه غلو دنو کې آزاد لو کې لکانو جنو کول ودنو کې کم چې ناستی کونشي وی غلمو کې والصالحین من عبادکم ود مؤمنانو تخپل عمرانو ناغه چې مؤمنان دي صالحین دی صلاحیت لري غلمو کې وای ما کوم خپل وین ظلم نکاونو کې ان یکونو فقراء کچردی غریبانان وی ګور غلامان او وین خاصم غریبانان دي دا نه هغه ایاما سوقي ایاما هغه آزاد یادی نه وده کړی څوک داسي وي ازوګي د واستنی سرم لګي مونږ وایو دواړو سره لګوا
یغنهم الله مالداری باور کې الله دی له من فضله د خپل فضل د وجه الله ډېر لوی فضل والے په دې هم فضل وکي والله واسع الله فراغ فضل والده هغه فضل سمای مولین نه چې پتا یې کړه تا خزه کړه پد به نه کی پد به هم کوي ګوره علیم او په دې پارس هغه پويږي پراخه باندې ها با سړی فراخي کی خو هغه بل پټي وي نه پويږي الله پويږي په فراخه صحیح فراخي ستا حق بنوي وليستعفف الذين ځان د خامخا ډېر بچ ساتي هغه کسان لا یدون نکاح چې نو می طاقت نکاح کولو اسباب نو می وسنمومي ما خو نکاح او که هو وسن لري ځان بچ ساته حتی یغنیهم الله تر دې چې مالداری ورکړي هغه ته الله من فضل د خپل فضل نه بیا باندې کاوږي والذین کسان دمریان نه یبتغون الکتاب چې غواړي لیکل د آزاد ولو خپلو د پیسو په بدل کې مما داغه چانا ملکت ایمانکم چې اختیار وي تاسو خلاصونه فکاتبوهم لیکلو کې غي سره ان علمتم کو پوهه تاسو فهم خیره پایږي په خیر ایمان باندې واتوهم ورکوي غیتا من مال الله الذي ذل الله غمالنا آتاکم چې تاسو درکړل دي ولا تکرهوا مجبور و فتياتكم خپل پیغلی علی البیع پسنا کولو ان ردنا زکه چاغي غواړي تحسن پاک دامنی یا نکاح کول دا زور په ولې کې لته تغوذ رباج تلاش کې تاسو عرض الحیات الدنیا سامان جن دنیا خور او من یکرهن چا مجبور کړل دغه جنکه پزنا کولو فإن الله ان الله من بعد اکراهن د مجبور کولو نرستو غفورون دیجن کوله بهون کې رحیمون پدې مهرباني کوون کې یا کو څوک توبه وباسي نه الله غم بخي یعنی یو زور اور سړی دې زور کاو بیا توبه ویسن الله دې بخي ناشته پکې کنه توبه دروازه خو بند نه ده سبحانك الله